بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې مونږه توابع شروع کړو. مونږ ویلا معمولات د په دوه قسم دي، یو اصالتن دي یو تبعا دي. اصالتن معمولات هغه مرفوعات منصوبات مجرورات دا ویل شول، او پنځه جنن دا توابع دي. توابع د تابع جمع ده. كل ثاني معرب باعراب سابقه من جهه واحده، چې دا هر هغه دویم اسم توي چې د اول اسم سره په اعراب کې هم یو شانتي وي او په وجه الاعراب کې هم یو شانتي وي، دغه تابع وي. توابع پنځه دي. نعت چې ورته صفت هم وي، تاکید بدل عطف بالحرف او عطف بیان. بیا پرون سبق کې مونږه صفت ویلو. صفت او نعت یو شی دی. صفت دا هغه تابع ته وي چې د خپل متبوع په معنی باندې دلالت کوي، یا د خپل متبوع په متعلق باندې دلالت کوي. په داسې معنی دلالت کوي چې په متبوع کې موجود وي یا د متبوع په متعلق کې موجود وي. نو د صفت دوه قسمونه شول، صفت بحاله، صفت بحال متعلقه. صفت بحاله دي ته وي چې د خپل متبوع حالت بیان کړي، لکه ته جاءني رجل عالم. صفت بعال متعلقه چې د خپل مطبوع حالت نه بیان کړي بلکې د مطبوع د متعلق حالت بیان کړي، لکه جاءني رجل ابوه عالم. بیا موږ دا خبره کړې و چې دا صفت بعاله د خپل موصوف سره په لس سيزونو کې مطابقت وي لري چې په یو وخت کې پکې څلور ضروری دي. فرف نسب جر کې به یو شانتي وي، په دې کې به پکې یو پکار وي، فواحد تسنیه جمع کې پکې یو پکار دی، او په معرفه نه کې رګ پکې یو پکار دی، او په مذکر مؤنث کې پکې یو پکار دی. او صفت به عالم متعلقه د خپل موصوف سره په پنځو خبرو کې مشابهت وي، مطابقت وي، چې په یو وخت کې دوه ضروری دي. پای کې اعراب رفع نصب جر او یو چې نه په دې کې په معرفه او نکره کې په دې کې بدل وانو دغه یو شان والے. بیا موږ دا خبره کړې و چې صفت دراوړلو پنځه فائدې دي. صفت دا خو یا راځي د توضیح د پاره، توضیح د پاره بهاله راځي چې کله موصوف صفت واړه معرفه وي، او کله چې موصوف صفت واړه نه کېروي نو بیا راځي د تخصیص لپاره. کله کله د مدح لپاره راځي، کله کله د ذم لپاره راځي، او کله صرف د تاکید لپاره راځي. دا ټول مثالونه چې دا پرون بیان شو. بیا موږ دا ویلو چې نکره چې کله موصوف چې کله نکره وي، موصوف چې نکره وي نو جمله خبریه هم د هغې لپاره صفت جوړېدی شي، ځکه دا جمله خبریه دا په حکم د نکره کې وي. جمله خبریه په حکم دا نکره کې وي، او دا صرف جمله خبریه راتلی شي، جمله انشائیه نشي راتلی. ځکه جمله خبریه داسې جمله ده چې بریه کې د دروغ او د رښتیا او احتمال دی، په جمله انشائیه کې دا نه. او ضمیر دا نه موصوف جوړیږي او نه صفت جوړیږي. موصوف دا کنه جوړیږي چې بری کې دا اعرف المعارف ته، ضمیر د متکلم اعرف المعارف ته، مطلب دا ډیر زیات پیژنګلو پکې لري، سره خپل ځان ډیر زیات پیژني. او دا موصوف صفت دا خو دغه لپاره دي، تعریف لپاره دي، توضیح لپاره دي، یو کس متعین کی نو دا متعینی، لہذا د دې هغه صفت جوړول ته ضرورت نشته، موصوف جو راتلو ته ضرورت نشته. خالی دویم نمبر دلته په توابعو کې نن سبق چې کوم وایو هغه عطف بالحرف. عطف ویل کېږي یو ځای کولو ته، نو چې دوه اسمونه یا دوه فعلونه یا دوه جملې دا د یو بل سره یو ځای شوي د کم حرف په ذریعې سره جو هغه حروف ته حروف عاطفه وي. او دل عطف بالحرف او معطوف، عطف بالحرف ورته هم وي او معطوف ورته هم وي. معطوف دا هغه تابع ته وي چې دې ته هغه نسبت کیږي چې په نسبت کې د خپل مطبوع سره یو شان دی، چې په نسبت کې د خپل مطبوع سره یو شان دی، او دا دواړه مقصود به په نسبت کې، دواړه مقصود به په نسبت کې. پوه شو مې معنی؟ عطف بالحرف دا هغه تابع ته ویل کېږي چې دې معطوف ته د هغه تابع دی چې دې تابع ته د هغه څه نسبت کول کېږي کم نسبت چې د دې هغه مطبوع ته شوی دی. پوه شو مې معنی؟ مطبوع ته د کم څه نسبت شوی دی نو دې تابع ته هم د هغه څه نسبت شوی، او دا دواړه مقصود وي، دواړه مقصود وي په نسبت کې. لکه دې مې جاءني زید و عمرو، نو دلته کې
دی عامرون ته عطف بالحرف هم وي او دته معطوف هم وي څه ورته وي معطوف ورته وي نو موږ وایو هغه دویم لفظ چې د اول لفظ لاول خدا ګورو چې تابع دی کنه نه نو تابع څه ته وایي کل ثانین معرب باعراب سابقه من جهه واحده هر دویم لفظ چې د اول لفظ سره په اعراب کې یو شان دی دی کنه دی او د اعراب هم یو شان ده لکه دا فاعل د وجنه مرفوع دی دام د فاعل د وجنه مرفوع دی نو ګوره موږ وی چې اوس دا تابع خو دی خو په توابعو کې کم تابع دی نو موږ به ګورو چې کله پکې د دې حروف عاطفه نه راغلي اوس حروف عاطفه هم ده نو بیا هغه دغه اخو په مضبوطه به موږ معطوف علیه وایو مضبوطه وسوایو معطوف علیه او تابع ته به موږ وایو معطوف تابع ته وسوایو معطوف معطوف څه ته وایي معطوف هغه تابع ته وایي چې کم سیز مضبوطه نسبت شوی دا هغه سیز دې ته نسبت شوی دی مطلب دې زید ته د راتلو نسبت شوی دی که نه نو دغه نسبت چې نن د عمر ته هم شوی دی چې زید ته د راتلو نسبت شوی دی نو عمر ده او دا دواړه مقصود دي په نسبت کې دا دواړه مقصود دي په نسبت کې اوس دا نور چې دي که نه دا پرون چې موږ وی جاءني رجل عالم نو په دې کې موصوف چې نه دا پکې دغه مقصود دی جاءني رجل عالم ته زما خواته سړی راغلی دی خو هغه سړي وضاحت ته کوي نو ته چې عالم دی نو دلته کې پته په نسبت کې مقصود مطبوع دی او په تاکید کې هم مقصود چې دا مطبوع وي او په عطف بالبیان کې هم مقصود چې دا مطبوع وي په بدل کې مقصود تابع وي الته به ان شاء الله وي بدل کې خو په معطوف کې دا معطوف علیه او معطوف مطبوع او تابع دا دواړه مقصود بالنسبت وي پوه شو مې باندې الګه پوه شو مې باندې لکه ته د زید او د عمر د دواړو د راتلو په باره کې خبر ورکې نو دا دواړه به ذکر کې دواړه که یو د ذکر کو یو د ذکر نه کړو معنی نه برابرېږي پوه شو مې باندې نو معطوف یا عطف بالحرف څه ته ویل کېږي هغه تابع ته ویل کېږي چې دې ته نسبت شوی د هغه څیز کوم چې مطبوع ته نسبت شوی چې دې ته د هغه څیز نسبت شوی کوم چې مطبوع ته شوی او دا دواړه مقصود وي په نسبت کې دا دواړه مقصود وي په نسبت کې ان شاء الله حروف غیر عامله اته رسو راشي نو پای کې بیا تاسو وایي حروف عاطفه لستی یعنی عام طور باندې خدا واو د ذکر کی کرا په دین علاوه نور هم دي واو ده فا ثم لا حتى بل لكن او ام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ واو دے فار ثم لا حتى بل لكن او ام او یو اما دے اما دا لسدي کنه دا حروف عاطفه دي نو ضروری نه ده چې دا یو راشي دا واو جو موږ به ترکیب کوو هر ځای کې چې واو راغی ثم راغی نو هغه کې موږ دا ترکیب کوو لکه تاسو په ترجمو کې ویلي ثم اماته فاقبره ثم اماته فاقبره نو څه ترکیب به ثم حرف عطف د دې نه مخکې چې دا کومه جمله ده نو دا ټول معطوفات دي اماته فعل هو ضمیر بګه هو ضمیر بګه فاعل او هو مفعول به فعل فاعل مفعول به ملکر جمله فعلیه خبریه معطوف علیه فحرف عطف اکبر فعل هو بګه فاعل او هو مفعول به فعل فاعل مفعول به موږ ګوره فارغ لاله پوه شوي وزي ثم اماده فاکبره دا ټول جمله معطوف علیه رسو ثم اذا شاء انشره دا ټول معطوف دا ثم هم حرف عطف ته واو ده فا ده حتی ده بل ده لکن ده او ام اما دا ټول دي پوه شوي مې باندې ها دې اما کې به تاسو ان شاء الله بیا ورسو چې اما شرطیه ده کسره دا بیا ورسو راشي پرې باندې پوه شوي نو دوه خبرې موږ وکړې یو موږ د معطوف تعریف کو معطوف څه ته وایي هغه تابع ته ویل کېږي چې په نسبت کې مقصود دا مطبوع او تابع دواړه وي چې دا د خپل مطبوع سره په نسبت کې مقصود وي او دا دواړه چې دا مقصود وي پوه شو مې باندې تابع دا معطوف یا عطف بالحرف دا هغه تابع ته ویل کېږي چې دې ته نسبت کول کېږي د هغه څه د کم څه چې مطبوع ته نسبت کړی شوی او دا دواړه په نسبت کې مقصود وي دا دواړه په نسبت کې مقصود وي دلیل لپاره شرط دی چې دې معطوف علیه په منځ کې به حروف عاطفه نه راغلي حروف عاطفه سودي
لستی واو فا ثم حتى لا بل لكن او ام او اما دا به چی خالي وس د دې او دوه درې قاعدې دي یو قاعده دا چې کله د ضمیر د کله اسم ظاهر په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو د دې لپاره ضروری ده چې د ضمیر مرفوع متصل با تاکید راوړل کېږي په ضمیر مرفوع منفصل پورې پوه شو به معنی چې کله اسم ظاهر دا ته عطف کې په ضمیر مرفوع متصل باندې نو په ضمیر مرفوع متصل باندې د دې عطف صحیح نه دی ځکه دا ضمیر مرفوع متصل دا هغه ضمیر ته وایي چې د خپل فاعل سره یوځای وي او د فاعل نه چرته هم نه جدا کېږي چې د خپل فاعل سره یوځای وي او د فاعل نه چرته هم نه جدا کېږي لکه دا ضمیر مرفوع متصل دی کنه دا چرته هم د خپل فعل نه بغیر ناراضي چې ضمیر مرفوع متصل وي نو فعل به سره خامخا وي ځکه چې متصل خو دی لکه چې د خپل فعل سره یوځای راغلی چې فعل سره نه راغلی سره بیا ضمیر مرفوع متصل دی نه پوه شوې به معنی نو دا ضمیر مرفوع متصل دا په شان دغه جوړ شوی د جملې جز جوړ شوی دا څه جوړ شوی لکه دا ضربتو نو څه کته چې دا ضمیر مرفوع متصل زه یوازې تو راولم یوازې تو راوسته شي دا به همیشه لپاره د ضمیر مرفوع متصل به همیشه لپاره د فعل حصہ وي نو دا د فعل یو جز ګرځیدل دی د فعل یو جز ګرځیدل نو کته په دې باندې تعاطف کې چې ضربت و زیدن نو دا صحیح نه دی ځکه چې دا عطف تکې په دې تو باندې نو دا د سیدا چې د جملې په بعضي حصہ باندې تعاطف کې او په بعضي حصہ باندې تعاطف نه کې او دا صحیح نه ده نو څه چل بګه چې کله ضمیر مرفوع متصل باندې ته اسم ظاهر عطف کې نو د ضمیر مرفوع متصل تاکید براوړل کېږي په ضمیر مرفوع منفصل سره د ضمیر مرفوع متصل تاکید براوړل کېږي لکه ضربتو ده نو تو ضمیر مرفوع متصل ده د دې په شان د ضمیر مرفوع منفصل څه شی ده انا نه کنه لکه دا توم د متکلم ضمیر ده او انا هم د متکلم ضمیر ده نو اوس په دا تعاطف کې زیدن باندې نو ترکیب څنګه کومه ضربتو ضرب فعل تو ضمیر مؤکد تو ضمیر مؤکد او انا تاکید مؤکد ادا بل څه شو تاکید مؤکد سره د خپل تاکید معطوف علیه دا مؤکد سره خپل تاکید نه معطوف علیه څه شو معطوف علیه او وزیدون ده کنه ضربت انا وزیدون ده او دا به معطوف شي زید بس شي معطوف نه سره خپل معطوف نه فاعل شو فعل سره خپل فاعل او فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه الهغه پوه شو به معنی نو دلته ګوره دا زیدون چې ما عطف کوو بلې تو باندې نو زیدون ته په تو باندې نشي عطف کوله ولی ځکه چې د ضمیر مرفوع متصل د خپل فعل سره ډیر زیات تعلق ته شدت اتصال دی بګي سره بګي شدت اتصال معنا دا چې دا ضمیر مرفوع متصل د خپل فعل نه علاوه د سره نه راځي نه نو شدت اتصال بګیره نو کته دا اسم ظاهر ته پرې ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو دا د سیدا چې لکه د جملې په بعض حصو پورې عطف کو په بعض پورې عطف نه کو دا ناروا دي نو د ضمیر مرفوع متصل تاکید به ضرور به ضمیر مرفوع منفصل سره او ضمیر مرفوع منفصل په حکم د اسم ظاهر کې وي ضمیر مرفوع منفصل په حکم دا خو کچر د دې سوا چې د دې فعل او د فاعل په منځ کې دا راغلو د فعل او دا فاعل په د معطوف او معطوف علیه په منځ کې فصل لاغلو کله معطوف او معطوف علیه په منځ کې فصل لاغلو نو بیا با دا ضمیر د اسم ظاهر دا په ضمیر باندې تعطف کول شي پوه شئ لکه ضربت اليوم وزیدون ضربت اليوم وزیدون نو دلته ګوره دلته ترکیب چې کومه ضربتو کی ضرب فعل او تو ضمیر معطوف علیه تو ضمیر معطوف علیه واو حرف عطف او زیدون چې دا معطوف نو دلته ګوره ما دا اسم ظاهر په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کو دا د صحیح دغه چې په منځ کې په فصل بغیر سره راغله ده په منځ کې په فصل بغیر سره راغله نو که فصل به بغیر سره نو بیا د اسم ظاهر ته عطف کول شي په ضمیر باندې پوه شو به باندې یره پوه شو او که فصل به نه نو بیا نشي کولای
پوه شو بری باندې نو یا لولنې قاعده سره چې کله ضمیر کله اسم ظاهر په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کولېږي نو ډایرکټ عطف د دې صحیح نه دی حاله به صحیح چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید پس سره راوړل شي په ضمیر مرفوع منفصل سره او د دې وجه سره چې د ضمیر مرفوع متصل د خپل فعل سره شدت اتصال وي صحیح وزره د شدت اتصال د وجه د په منزله د یو کلمې ګرځیدل دي نو کته اسم ظاهر په دې باندې عطف کې نو بیا به چل کې بیا لکه دې لکه جملې په بعض حساب باندې عطف وکړو نو دا صحیح نه نو لول به دې هغه تاکید راوړي او بیا پس دا نه بور وته دغه خبره په ضمیر مجرور کې هم ده چې کله اسم ظاهر ته په یو مجرور باندې عطف کې په مجرور باندې عطف کې په مجرور کا حرف جر ده او کا مجرور به اضافت ده کا مجرور به حرف جر ده او کا مجرور به اضافت ده نو دا د دې حرفات د معطوف به سره د مجرور نه سره د حرف جر نه یا سره د مضاف د جندا براوړل کېږي سره د حرف جر نه یا سره د مضاف نه براوړل کېږي لګته وې مررت بکا وزیدین تنشو ویل دا مررت بکا وزیدین نشو ویل واش ویل باندې مررت بکا وزیدین نشو ویل ورله کې داته دا زه ته تفکه په یک ضمیر باندې نو بکا ضمیر باندې نه چا تف کوله حالا با تفکه چې کله د دې کې دویم ضمیر ته راوړي دا دویم حرف جر راوړي مررت بکا وبزیدین وسې شو مررت بکا وبزیدین واش ویل باندې ترکیب وسنه کوم مررت فعل فاعل بکا بار فجر او کا مجرور جار سره خپل مجرور نه معطوف علیه ور چې کله معطوف علیه او معطوف ځوان جار مجرور وي معطوف علیه او معطوف ځوان جار مجروري نو دا بیا په یو څه پوری تړو ښا لګورې دا اوس معطوف علیه معطوف ځوان جار مجرور دي کنه نو موږ بکا جار مجرور معطوف علیه او دا چې بزیدین جار مجرور معطوف وایس ګوره منګه ویل چې معطوف راځي خپل معطوف نه ظرف لغو متعلق شو څنګه ظرف لغو متعلق شو په مررت پورې پوه شو به باندې الګه په خبره باندې پوه شوي الګه پوه شوي د دې وجه هم دقه ده چې دا مجرور دا د حرف جر سره دا ټی زد متصل له متصل که حرف جر چې حرف جر د خپل اسم سره دا متصل له شدت اتصال له بګه جدا چې نشي راتله دغه خبره دلته په کتاب کې خصوصي دا غلي کله د حرف جر لګل خو دغه شان دي کته یو سیس په مضاف الیه باندې عطف کې یو سیس په مضاف الیه باندې عطف کې نه مضاف په کې دوباره راوړي یو سیس په مضاف الیه باندې عطف کې نو مضاف په کې هم دوباره راوړي لکه ته جاءني غلامک وغلام زید به سبب لقد کته دې وی کنه چې صرف د څه دی وی جاءني غلامك وزيد نو ته شویره چې ته چې دا څه عطف کوم په غلامو کې په یک ضمیر باندې نو په یک ضمیر باندې نه عطف کوله دا پوه شو به باندې ځکه چې دا مضاف الیه د خپل مضاف نه بغیر نشي راتله مضاف الیه خپل دلته کې بیا معنی بدلیږي ته جاءني غلامك وزیدین زما خو د غلام راغی او زید راغی زید نه راغلی بلکې زید غلام راغی جاءنی غلام زما خو د ستا غلام راغی د غلام د زید راغی نو چې کله یو حرف ته یو اسم تبا مجرور باندې عطف کوي او مجرور به حرف جر جر به سره دوباره راوړي او مجرور به اضافت او مضاف به سره دوباره راوړي پوه شو به معنی درې قاعده مونږ یو مونږ دا ویلا چې کله ضمیر مرفوع متصل وي او اسم ظاهر ته ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې نو ډایرکټ نشي عطف کوله بلکې د دې ضمیر مرفوع متصل به تاکید راوړل کېږي په اسم په ضمیر مرفوع منفصل سره په ضمیر مرفوع منفصل د تاکید راوړو جو عطف کوه خو کچرته د ضمیر مرفوع متصل او د اسم ظاهر په منځ کې فصل لاغلو نو بیا جایز ده خو بل قاعده مونږ وي چې کله ضمیر مجرور متصل وي په ضمیر مجرور متصل باندې اسم ظاهر ته عطف کې نو کاغه مجرور به حرف جر نو حرف جر به دوباره راوړي او کچته دا مجرور به اضافت نو مضاف به دوباره راوړي پوه شو به باندې او دا دغه چې کنه ضمیر منصوب متصل باندې حرف عطف چې دا اسم ظاهر په ضمیر منصوب متصل باندې د خیره شي عطف خیره شي زګه چې بدی کې د دې په مېز کې شدت اتصال نه وي د دې سره شدت اتصال نه وي الګه پوه شو به باندې په دې باندې پوه شو بل قاعده دا وای چې دا معطوف سره دا په حکم د معطوف علیه کې
معطوف په حکم دا معطوف علیه کې مطلب دا دی کدا معطوف علیه دی اسم د لپاره فاعل جوړېدو د فعل لپاره فاعل جوړېدو جدا به فاعل جوړېږي کاغه د مخکې لپاره حال جوړېدو جدا به حال جوړېږي کاغه د مخکې لپاره مفعول جوړېدو جدا به مفعول جوړېږي وای په دې کې قاعده دا نه کنه چې کله ته دا معطوف د معطوف علیه په ځای باندې راوړې او معنی صحیح کیدا جو عطف به صحیح وي او کنه اور نه معنی نه صحیح کیدا جو نه به صحیح پوښوي لکه نن لکه مثالونه لیکلي دي وای کچرته د لاولنې د دویم لپاره فاعل جوړېدو دا صفت جوړېدو نو دا دویم هم د لاولنې لپاره صفت جوړېږي لکه ته جاءني زيد العالم والعاقل جاءني زيد العالم والعاقل نو دې ترکیب څنګه کومه چې جاء فعل نون وقایه زمين منصوب متصل مفعول به زيد موصوف زيد سره العالم معطوف علیه و حرف عطف العاقل معطوف ما سره خپل معطوف نه صفت شو نو اوس ګوره وای دا د دې په کوم کې دی چې دا عالم د ما قبل د بار صفت جوړیږي نو د عاقل به د ما قبل د بار څه جوړیږي صفت جوړیږي او قاعده پکې دا وای کړه دې معطوف فن علیه په دې باندې معطوف لګوا یعنی د عالم ټکټ کا عاقل ولګو نو معنا برابرۍ کړه جاءني زيد العاقل معنا غلط صحیح کیږي کنه نو عاطف صحیح دی یا کدا لا ولنې بل لپاره خبر جوړېدو جدا به دې لپاره خبر جوړیږي پوه شو لکه دا زید عالم وعاقل دغه مثال والا زید عالم وعاقل نو دې ګوره کته دې شو کې زید عالم و جمع معنی صحیح کیږي او که زید عاقل و جمع معنی صحیح کیږي کنه درکې پسنګ کوم زید مبتدا عالم المعطوف علی و رفعت فواقل المعطوف پوه شو به دی باندې خالی اوس بل قاعده دا قاعده کوي دا قاعده د سره چې کله د دوو اسمونو دا په یو حرف عطف سره په یو حرف عطف سره د دوو مختلف عاملانو د معمولانو په یو بل باندې عطف صحیح دی دیو حرف عطف سره دیو حرف عطف سره د دوو مختلف عاملانو د معمولانو په یو بل باندې عطف صحیح دی خو د دې لپاره شرط دا دی چې مجرور به مقدم وي په مرفوع او په منصوب باندې د یو حرف په ذریعه سره د یو حرف په ذریعه سره د دوو مختلف عاملانو عامل خو پیژنې کنه عمل کوونکی او معمول چې د دوو مختلف عاملان او دوو مختلف سيزونو کې عمل کړي نه ته معمول وي نو د یو حرف په ذریعه سره د دوو مختلف عاملانو د معمولانو په خپل عطف باندې په یو بل باندې عطف جایز دی د یو حرف په ذریعه سره خو شرط ورلره داره چې دا مجرور به مقدم وي په مرفوع او په منصوب باندې شرط ولدار چې مجرور به مقدم په مرفوع او په منصوب باندې دی خو ما ته وګورئ مثال دی ته فی الدار زید والحجرة عمرو والحجرة عمرو دلګه ګوره حرف عطف یو دی کنه ها دلګه دا الدار دا معطوف علیه ده او الحجرة معطوف ده او دا زیدون معطوف علیه ده او عمرو معطوف ده نو د یو ارتیات په ذریعه سره د دوه عاملان او معمولان نغری دي دا الدار دا معمول ده کنه دا چاله د فی حرف جر دی فی حرف جر دی الدار لرفع جر ور کړه ده کنه او دی زیدون مرفوع ده زید لرفع چا ور کړی دا په ترکیب کې څه جوړیږي مبتدا جوړیږي څه جوړیږي مبتدا جوړیږي نو مبتدا دی لا رفع ور کړی دا پوه شو مې باندې نو ګوره دا مختلف عاملان دي کنه دا جدا عامل له او دا جدا عامل له کنه ها دا د جدا عامل معمول له الدار او دا زیدون د جدا عامل معمول له دا شان دي الحجره د جدا عامل معمول له او دا عمرون د جدا عامل معمول له پوه شو نو موږ وی د یو حرف عطف په ذریعه سره د دوو مختلف عاملان او معمولات په یو بل باندې عطف کول جایز دي خو شرط ولدار چې مجرور به مقدم وي په مرفوع او په منصوب باندې نو مجرور مقدم دی کنه پوه شو په باندې و زه ترکیب څنګه کوم فی حرف جر الدار معطوف علیه الدار او الحجرة معطوف علیه سره خپل معطوف نه مجرور شو د جار څه شو مجرور شو د جار والجار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق په ثابتون پورې پس پورې ثابتون پورې درې در کې پس کوم زیدون معطوف علیه او واو حرف عطف او امر معطوف علیه سره خپل معطوف نه مبتدا
لکه پوه شو به باندې ها د دوو عاملانو د دوو مختلف عاملانو د معمولاتو د یو حرف عطف په ذریعه سره عطف جایز دی د جمهور علما کرام په دې باندې پوه شو شرط ولا سره چې دا مجرور به مقدم وي اوس که دا مجرور مقدم نه و داسې دی وې زید فی الدار والحجرة وعمر الحجرة نه دا غلط دی بیا یا سره غلط دی یا لدی لپاره بل مثال چې عطف پای باندې صحیح نه وي لکه دلته مثال لیکل لري ما زید قائما ولا ذاهب عمرو ما زید قائما ولا ذاهب عمرا وګورئ دا ما زید قائما مونږ نه کو پکړه ما زید قائما معنی سره زید ولاړ نه لري او عمر تلون کې نه لري وسوګورئ دې طرف ته ما مشابه به لسره ما سره مشابه به لسه او زیدون چې دنده سره اسم ده او قائما خبر ده دا ټول جمله ته انده معطوف علیه ده ټول جمله سره او دا ټول جمله ته انده معطوف ده وزدل کې دا ذاهبون ذا په دې قائما باندې شماتف کوله ذاهبون په قائما باندې نشه معطوف کوله وجه سره وای کدا ذاهبون ذا عطف کم په دې باندې نو ذاهبن منصوب به مکنه او دا ذاهبون د لپاره فاعل چې دا عمرن نزي لګي ترکیب دا دی ذاهبون اسم فاعل او عمرن مفعول به دا عمرن ولا ذاهبون اسم فاعل هو ضمیر به فاعل او عمرن مفعول به پوه یا به ترکیب کوما چې ذاهبون مبتدا قسم ثانی مبتدا قسم ثانی امر ولا خبر الګه پوه شو به باندې نو کدا ته به باندې عطف کوما نو عطف په دې باندې صحیح نه لګي معمولات دې بدل لای عاملان بدل دي پوه شو به باندې او امام سیبوی رحمت الله علیه او امام فرار رحمت الله علیه پکې دا او چې شرط پکې نشته لري که مجرور مقدم او که مؤخر وي خو لکه دا پکې امام فرار رحمت الله علیه او امام سیبوی رحمت الله علیه چې رسم نه دا ترکیب جایز دی پوه شو دوه مختلف عاملان په مختلف معمولات باندې تفکول جایز دی وګوره فصل العطف بالحروف عطف بالحروف تابع دا تابع ده ينسب الیه چې نسبت کولای کېږي د تابع ته ما نسب الى متبوعه دا هر هغه چې نسبت کړل شی متبوع درې ته وکلاهما مقصودان بتلك النسبه او په نسبت کې د دواړه مقصود وي یعنی تابع او متبوع دواړه مقصود وي د عطف بالحرف یا د معطوف متبوع ته څه ویل کېږي معطوف علیه څه ورته وایي ويسمى عطف النسخ او دې ته عطف نسخ هم ویل کېږي الګه پوه شوي وشرطه شرط لري لپاره دی ان يكون بينه وبين متبوعه چې تابع او د متبوع په منځ کې با احد حروف العطف د حروف عطفونه په کې یو راغلي وسياتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى د حروف عطف ذکر پتا ده په قسم ثالث کې راشي وړاندې بل شي کې لیکلي دي حروف العطف وهي الواو والفاء ثم حتى او اما لا بل لكن ویلی دلو وذکر به راشنو لك قام زيد وعمر وس قاعده بین نمبر قاعده واذا عطف على ضمير المرفوع المتصل کله چې عطف وکړل شو د اسم ظاهر کله چې عطف وکړل شو د چا د اسم ظاهر يجب تاكيده بضمير المنفصل نو واجب دی د دې تاکید په ضمیر منفصل سره نحو ضربت انا وزيد الا اذا فصل مگر قدر مرفوع متصل او د اسم ظاهر په منځ کې فصل لاغلو نو بیا تاکید ضروری نه لکه ضربت اليوم وزيد لکه پوه شو به معنی لکه پوه شوي وجه پکې دا ونه وي وجه د مو ویل کنه چې د ضمیر مرفوع متصل خپل فعل سره شدت اتصال وي د شدت اتصال د وجه نه په منځله د یوې کلمې ګرځیدل نو کته د اسم ظاهر په دې باندې عطف کې نو دا به چې د کلمې په بعضې شي پورې ستړي او په بعضې پورې نه تړي او دا ناروا دي نو دا به ضمیر مرفوع متصل به تاکید راوړي په ضمیر مرفوع منفصل پورې ځکه مرفوع منفصل سره به دا په حکم د اسم ظاهر کې وګرځي دا قرآن مجید نے مثال اذهب انت وربك فقاتلا نو اذهب فعل امر ده انت ضمیر به مؤکد او دا دویم انت دا ول څه شي تاکید بشي وربك دا او کچرته دغه
ضربت اليوم وزيدون فصلوا دا یې په مثال قران مجید کې ما اشرکنا ولا آباؤنا نو ما اشرکنا ولا آباؤنا دا عطف ته پرې نه باندې او په منځ کې به ولا راغله نو صحیح دی واذا عطف على ضمير المجرور او کچره دا عطف کړي په ضمیر مجرور باندې یجب اعاده حرف الجر نو بیا واجب دي اعاده حرف جر لکه مررت بك وبزيد واښو به دي معنی او قران مجید نے مثال وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون واذا ذبذا عملك مضاف عطف باندې جو بیا هم بده سي اعاده مضاف ضروری ده لکه ما تاسو مثال جاءني غلامك وغلام زيد بیا وي وعلم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه پوښه په دې خبره باندې چې معطوف حکم د معطوف علیه کې څه مطلب دی اعنی یعنی مطلب زمادار اذا كان الاول صفه لشيء کچر دا معطوف علیه دی او سیس د پاره صفته جو معطوف هم د قشان دی د دې لپاره مثال جاءني زيد العالم العاقل او خبرا لامر یا دا معطوف علیه دی او د چا لپاره خبر وو نو دا معطوف هم دا لپاره خبر وي لکه جاءني زيد عاقل وعالم او صله یا کچر دا معطوف علیه د چا لپاره صله وا د معطوف هم د لپاره صله وي لکه قام الذي صلى وصام الذي صلى وصام او حالا یا بحال لك قاعده زيد مشدودا ومضروبا ندلك قاعده زيد مشدودا وملا شيء قاعده زيد مضروبا وملا شيء فالثاني كذلك انداز هم د قشندي لك پوښوي والثابته ثابته في بديق دادا انه حيث يجوز وبكم ذلك جائز وي ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جلا معطوف معطوف په ځای باندې راشي نو جاز العطف عطف په جائز وي وحيث لا فلا او بكم ذلك چې لکه عطف جائز نو نو بیا باندې دغه دا موږ دا مثال وی کنه ما زید قائم ولا ذائب بیا باندې دا مثال دی لغه د پاره دی د دې لپاره چې عطف ولته جائز نه وي چل لګه عطف جائز هو نو لکه پوښو به باندې لکه ما زید قائم ولا ذائب عمرو دا ترکیب صحیح نه دی ولا ذائب عمرو د عمرن باندې کړه غلط دی جاءني ما زید قائما ولا ذائب عمرو د سره دلته د اولنی جملې په بل جملې باندې عطف ته خو کدا ذاهبون ته چرند په قائما باندې عطف کې نو دا صحیح نه ده ځکه دا ذاهبون چرند اسم فاعل او د عمرو لري لپاره فاعل جوړیږي والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز او عطف د دوو معمولانو په عاملانو باندې په د دوو مختلف عاملانو په معمولانو باندې دا جائز ده خو کله اذا كان المعطوف عليه مجرورا مقدما کله چې معطوف عليه مجرور وي او مقدم وي والمعطوف كذلك ومعطوف دغه شان دي فسبانه مقدم وي ومرفوع ومنصوب باندې لکه في الدار زيد والحجره عمرو وفي هذا المساله مذهبان اخران او په دې مسله کې چیرې دا عطف جایز ده که جایز نه په دې کې دوه مذهبونه نور دي وهما عادري اي يجوز مطلقا عند الفراء چې امام فراء رحمه الله په مطلقا جایز دي کله مجرور مقدم په مرفوع په منصوب باندې وکنه ولا يجوز مطلقا عند سيبويه او امام سيبويه رحمه الله علیه باندې د سر جایز نه دي که مرفوع مقدم یو که مقدم نه وي لکه پوه شو به معنی یاد بشي واړو